د وخت ځان سره پخوانی وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي موجود دی چې د پی کې 6 او 7 امیدوار دی د پاکستان تحریک انصاف نه. ډاکټر صاحب درته وایي چې مونږ ولیدل د خلیج ممالکونه بشمار خلک چې دی هغه صرف د تحریک انصاف ته ووټ لپاره رالو. آیا د دوی دا جذبات دا اعتماد چې دی دا به بحال وساتل شي دوران ستاسو د اقتدار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه سهیل باچا. چې کوم ملګري د بهر ملکونو را روان دي د هغو د ټول نه زیاته شکریا مخکې ادا کوم چې هغه صرف د تحریک انصاف لپاره روان دي، خپل پیسې په لکاو روپۍ خرج کوي. هغه په ما پسې نه راځي، هغه په سلیم الرحمن پسې نه راځي. دا د خان صاحب یو داسې انسان دی چې هغه د خپل کردار نه، د خپل اوصافو نه، د هغه چې کوم ټریک ریکارډ دی هغه د دې خبرې ثبوت دی او هغه خلکو ته د دې خبرې ضمانت دی چې عمران خان به د دې خلکو چې کم خواهشات دي د دې خلکو کم په کومه تمه باندې دا راځي ان شاء الله په هغې باندې به عمران خان پوره رسي ان شاء الله. د دوی خواهشات او د دوی تمې چې دي ان شاء الله هغه به پوره کېږي. نو داسې خبره نشته. ډاکټر صاحب د الیکشن کمپین روان دی، دا وخت نوري پارټۍ چې دی هغه هم خپل کاندیدیټ د خپل الیکشن مناول لپاره چې دی مختلف د ترانسفارمرو د سوی ګیس د میټرو سیاست هم کوي. آیا الیکشن کمیشن ولې خاموشه دی په دې باندې ولې نظر ثاني نه کوي؟ چونکې دا جرنل الیکشن دی په ټول ملک کې او دا ټول دنیا ته پته ده چې په الیکشن کې هم داسې هتکنډې استعمالیږي. خو د دې سیزونه بالاتر مونږ په دې خبرو باندې هیڅ قسم یقین نه ساتو. نه څوک په ترانسفارمر باندې ووټ ورکوي، نه څوک د بجلی په ستن باندې ووټ ورکوي، نه څوک د سوی ګیس په میټر باندې ووټ ورکوي. الحمدلله عمران خان 22 سال خلکو ته هغه شعور او آگاهي ورکړې ده، د خپل حق نه خبر کړی دي چې خلک دا سیزونه هم د خلکو نه اخلي او ووټ به ان شاء الله غول نه ورکوي. نو دا د دې خلکو خام خیالي ده. بیا زمونږ د سواد په سیمه کې کپرس په پیسو باندې یا دسی په میټر باندې یا په ترانسفارمر باندې خلکو ووټ ورکولای. نو 15 کاله مخکې امیر مقام له خلکو ووټ ورکړو. امیر مقام چې څومره پیسې په تیر الیکشن کې په پی کې 82 او په پی کې 80 او کوم زمونږ ان 30 باندې لګولې و. زموږ چې دونه پیسې یو سیاستدان نشي لګولای، خو د سواد عوام هغه پیسې لګول او هغه خلکو ته لالچ ورکول په مخ واله سپېړه ورکړه او د دریوانو حلقونه الیکشن وبېلو. نو ان شاء الله دا خلک چې دي دا به هم په دې باندې دا د دوی شکست سبب هم دا خبرې جوړېږي. ډاکټر صاحب درته وایي د تحریک انصاف نظریاتي کارکنان چې ځان ته وایي هغه خفه دي، هغه ولې خفه پاتې شو او د نورو پارټو سره الحاق وکړو؟ دا پاکستان تحریک انصاف ورکران د سره وډونو نه دي. دا نظریه خو دې ته نه وایي. دا څنګه نظریه ده چې یو سړی وایي عمران خان منم او کاندیدیټ نه منم، یو سړی وایي چې عمران خان زما هر څه دی، خو عمران خان خو دلته الیکشن نه کوي، خو به یو کاندیدیټ ودرئ. هیڅ قسم نه دغه نظریه وه. دا نظریه هغو په دې 4-15 کاله کې 15 پیرې دا نظریه هغو چې دی خرڅه کړه. نو که کم سړی وایي چې زه نظریاتي یم ما ته راشي هغه دې ما سره ډیبیټ وکړي چې زه ورته وایم چې دا نظریه ستا په تیر الیکشن کې خلکو ته طلاقونه خوړلي، ما سره د هغې ثبوتونه دي چې کوم ځان ته نظریات وایي چې ډاکټر امجد له ووټ نه ورکوو، مراد سعید له ورکوو، طلاقونه یې خوړلي. دا کومه نظریه شوه. په بلدیاتي الیکشن کې زموږ خلاف لاړه، د پی ټی آی ټیکټ هولډرانو خلاف لاړه. د هغې نه علاوه چې موقع هغو ته میلاو شوې ده، نو هغو د عمران خان په مخالفت کې د عمران خان په دشمنۍ کې هر یو حد پار کړی دی. نظریه خو دې ته نه وایي چې کم نظریاتي خلکو د چا د چانس لږ ډېر خفګانو. نن الحمدلله هغه ټولو خپل خفګانونه ختم کړه. صرف چېرته دغه خبره چې په ټول سواد کې به 15 یا 16 کسانی چې ځان ته نظریه وایي، خو دا نظریاتي خلک نه دي. دا د عمران خان دشمنان دي، دا دغه د سوچ او د فکر دشمنان دي. دا غو دشمنی زما سره یا د بل کاندیدیټ سره نه ده. ته وایي چې هغه خلک دا دعوه کوي چې زنګ سره زرګاو کارکنان دي، مونږ چې د بلدیاتو کې منډیټ اخیستی دی او ورو چې د سلیم الرحمن د لابي ناغم په شا شو 13 ورځ د شهباز شریف ملاقات لم تلي. دا سکار دی چې دا نظریاتي خلک وي. پاکستان کې نظریاتي سلیم الرحمن دی، پاکستان تحریک انصاف کې زو نظریاتي یم چې ماته د ګجر یوت فورم کسان ناله چې مونږ په زرګاو کسان یو، مونږ ستا حمایت کوو، خو غټ وټ چې دی هغه مونږه امیرزیب شهریار امیرزیب له ورکوو. ما سره 20-25 کسان وفدو، ما ورته دویمه خبره ونه کوئ
مال به اول غټوټ را کوي ورسته مال کچوټ را کوي نظریه دیته وي دیته نه وي نظریه چې یو وټ یو لور کومه بل وټ بل لور کومه غل وټ کومه دا غلو په خپل زکه غلو لاړه په دې پارټي کې نور څوک نو یو سړی چې یو د سړي پارټي لیډر غل دی هغه زمان نظریاتي سړی زی زه خو په دې نظریاتي لعنت وایم چې یو سړی چاله زی غل زی چې عمران خان دونه جدوجہد وکړ یو سړی جیل ته نه باسو او نن هغه د عمران خان هغه نظریاتي نام نهاد نظریاتي چې هغه د غل سره ملګری کیږي نو کدو چې کمی داوی کوي په خوبونو باندې د چا پابندی نشته 15 کال نه دوه خوبونه ني الله پاک ولا سزا ورکي او ان شاء الله د قشان د حسد په دی ور کې بسوځي دا روان 15 کال به مسوځي 10 کال به مسوځي او سلیم الرحمن وتم دا جواب ورکړو چې رورا نظریاتي هغه چې کتا سمال غټ وټ راکوي زما په دې وټ لعنت زویما چې ما بدلې ورکه مال نه راکې ډاکټر صاحب دا راته وایي کا غوي بیا تحریک انصاف تر اتل نو به حیثیت ډاکټر امجد باغوي ته جنډه بخېږي دا شکار دی چې پارټي زمانه ده پارټي د خان صاحب ده چې خان صاحب راولي ډاکټر امجد وته جنډه خېږي یا بل وته خېږي زما وسره هیڅ تغ نشته ذاتی زما سره دښمنی نشته خو دسي خلک عمران خان چرته په پارټي کې نه پریدي دا یو خبره یقین کې یو ساتي چې د عمران خان د پارټي د نظریه څوک دښمنی کوي عمران خان هغه خلک نه ماپ کوي مخالفین کاندیدټ چې دی هغه تور لګی چې ډاکټر امجد چې دی هغه له بدوانو حلقو باندې شکست ورکو نو زیاته یې ورو د چانه کی زما خو د دنیا په مخ دې انسان نشته د سیستم نشته چې زما دې چرته یې کیږي نه د الله نه چې یو الله دې هغه ته سر جکوما هغه ته عبادت کوما او د الله پاک چې کوم د قران تعلیمات دي الحمدلله هغه زما په دې ځل کې دي او پاغي باندې عمل کوم په دنیا کې دي هستی نه ما چې دا زما دا غونه یې راکېږي ډاکټر صاحب دا خو راته وایي چې تاسو په مقابله کې امیدوار څوک غنئ یو کس خو بغنئ چې هغه تاسو سره سترونګ مقابله روانه چې کوم حالات روان دي او کوم جنون دی یو کوم د خلکو جذبه ده نن ما ته جلسې وکړې د دې جلسه په کې نه و چې هغه 1000 کسان نه کمي نو پدې کې زما ساده تحریک انصاف مقابله څوک نه کوي په خپل منځ کې بل سیکنډ د تړ پوزیشن لپاره مقابله کوي او وس ماته پته نه لګي چې هغه څوک دي اپ اند ډاونز راځي حبیب علي شاه پوزیشن د نن یو لس 15 ورځې مخکې خو چې کله وته دغه ښاګي لاړی دغه نظریاتي نو دغه پوزیشن دغه ګراف بالکل لاندې لاړو او دغه نظریاتي تاسو ته پته ده ما خدای الله پاک ما خو نه پل کړی چې خلک لاړه ولی دغه کردار دغه رویه دغه لهجه هغه دغه ته د دشمن ضرورت نشته ډاکټر صاحب درته وغوله چې کله دغه خلک لاړو نو مقرر هو شو سټیټ سیکریټري هو شو هغه چې د سترونګ شول نو تاسو دا نه غنئ چې هغه مضبوط شو نو بس تاسو ګورئ د دینه مخکې کم پروګرامونه غټ غټ پروګرامونه به کول چې دغه خلک ولا لاړه هر څه ته قبضه کړه دغه واقعیان دا واق غواړي نو چې دا لاړه نو زما خیال چې هغه کم مسلم لیگ او زموږ سره رابطه کوي چې ډاکټر صاحب ووټ بستای دغه وجه دا د کم چې ولتلی دي دا خو دغه خبره دغه خو د غل موريان دي دا خو د یخي مورزوي پټای نو زموږ خبري پارټي کې حیثیت ختم شو ان شاء الله دغه د مسلم لیگ ووټ چې کم باشور مسلم لیګیان دی هغه به تحریک انصاف لور کوي ډاکټر صاحب د شطرنج یو مهره چې هغه تاسو ساتلی و او هغه د تحصیل په ریکورډ ممتاز خان دا گیم یو څنګه چلو الله تعالی ته په وخت پود لري کنه د لپاره اوسه پالیسی جوړه د سکار دی الله پاک غفور رحیم دی هغه الله پاک چاته نه غواړي چې انسان یو ته په وخت پود لري یا په دوا الله پاک په دې زړونو باندې فیصله کوي او الله پاک داغه فیصله زمونږ د پاره خو فیصله وا ډیره زبردست فیصله وشو چې د بریکوټ تحصیل پورا نقشه بدله شو او الله پاک داسې خبرې چې دی دا یو ټایم د پاره ساتي پاغي کې د انسان عمل دخل نه دی د الله پاک فیصله او الله پاک دا فیصله کوي ډاکټر صاحب د 15م تاریخ سم میسج ورکوي خپل کارکونانو لا او دا وخت په خلیج دنیا کې چې کم د تحریک انصاف جنونی کارکونان دی غوښتل د ټولو نه اول خو چې کم د خلیج کسان دي کم نور ورسیز پاکستانیز دي دا وو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې په دې الیکشن کې دا وو ډیر زیات کنټریبیوشن دی
په سونو نه په زرګونو خلک زما په پی کې 6 او په 7 کې رااله صرف د ووټ کاست کېدو لپاره د سی په ټول پاکستان کې نو دا غو شکریا ادا کو دا غو یو مهمو چې مونږ به د پیره له ووټ لزو او پاکستان تحریک انصاف ته ووټ اچو نو دا غو ډیر زیات شکریا ادا کوم دا پیغام ولور کوم چې تاسو کم کسان پاکستان ته نشه راتلې د سم مجبورای په تحت باندې چاته ویزې نه ټیکټ نه ملويږي چا په قامو کې مسله ده چا نور څه پرابلمز دي هغه ته دا میسج دی چې څنګه تاسو په خلیج کې لګیا څنګه تاسو په نور دنیا کې نو تاسو په خپل کورون ته ټلیفون نه وکړئ چې پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره د نوي نظام لپاره د نوي پاکستان لپاره ووټ واچي خپل کارکونان ته می دا میسج دی چې ان شاء الله لبا تاسو ګټلی دا عمران خان په 25 تاریخ په دې ټایم باندې به ان شاء الله سیل باچا ستاره کیمرې د سترګه دا به ان شاء الله گواہی چې عمران خان په دې ټایم باندې وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف به الیکشن ګټلې تاسو ته دا درخواست کارکونان ته چې 25 تاریخ پورې خپل استقامت خپل صبر وساتئ مستقیم ودرېږئ او ان شاء الله په 25 تاریخ باندې د سونامي په شکل باندې په پولینګ سټیشن باندې راوځي لکه څنګه چې د بریکوټ په جلسه کې راوته څنګه د غاليږي څنګه نن د کوټې په جلسه وس په دیش په کې د بلوګرام جلسه وا یعنی هر ځای کې د پارړې جلسه سبا ان شاء الله دلته په مانیار کې جلسه ده نو د سونامي په شکل باندې دغه شان نوځي زما د یقین ده چې په 12 بجې به د نورو پارټو د پولینګ سټیشن د پولینګ چې کوم کیمپونه د ان شاء الله خالی شي او تختیدلی وي رنګ جهان مننه چې څنګه سره په خانه صوبایي وزیر ډاکټر امجد موجود او څنګه چې موږ د نور ملګرو سره انټرویو وکړه کم ملګری چې د خلیج نه راغلي دي د ووټ لپاره نو بیا د ډاکټر امجد او دغه ټیم له هم پکار دي چې دغه خلکو د دې جذبې لاج وساتي او په ملک قانون سازي وکړي او د ملک د ترقۍ لپاره یو کردار ولوبي د کیمرمن د حسین سره سہیل باچا مانیار بریکوټ